توجه غواړم یو اسلامی تعلیمات دي توجه اور یو مغربی د انګریزانو تعلیمات دي. اسلامی تعلیمات کې دا دي چې لو آفټر میرج اسلام وی چې نکاح کا د نکاح نه پس بیا پیار شروع کا دا حیام دا وفام دا اسلام هم دی دا شریعت هم دی دا پختوم دا پہله به نکاح بیا به پیار او محبت ها بنیاد به نکاح جوړه بنیاد به نکاح د نکاح نه پس مینا دا د نکاح نه پس محبت دی د نکاح نه پس پیار دی. اسلام وائی لو آفٹر میرج اور انگریزان وہی لو بیفور میرج شادی سے پہلے پیار واده لا نه ده شوي نکاح لا نه ده شوي او ګولېږي او زارېږي او ورته وی ایزیلوټ درته وکم د خیرن بچیه چېرته مور ته د ایزیلوټ کړې او په عید کې دله په تحفه کې دله څه راوړم چېرته پلار له د سپلی راوړي چېرته مور له د یو لوپټ اخېستي خیرنه. اسلام وی لو آفٹر میرج اسلام څه وی وایه که نه ولې اسلام وی لو آفٹر میرج اور انگریزان وی لو بیفور میرج او دا نه پښتو کې نه اردو کې وایم صرف اشاره در کوم ولاقل تکفیه الاشاره والکمثل کوتکن ولول عقل سړی په اشاره پوهېږي. توجه اوس انګریزان مخکې به چې لو بیفور میرج اوس انګریزان وی چلډرن بیفور میرج بیا وروسته څه پته لګي څه دم طرف ته شین دی. بهرحال نکاح عظمت دی نکاح حیا ده نکاح وفا ده په الله قسم نکاح د انسانیت بقا ده. وای نکاح د انسانیت اوکه په پارټنرشپ والا گزار اوکه نکاح د انسانیت بقا ده. زه په دنیا کې موجود یم وجه نکاح ده ته په دنیا کې موجود وجه نکاح ده. صرف مسلمان د پاره که د نکاح والا عمل په دنیا کې نو زر وایا مونږ کې به څوک دنیا ته راغلی وو ما خو نه خو زه راغلی به وو لږې خبرې کوه راغلی به وو نو د انسانیت بقا نکاح ده. وای د انسانیت بقا نکاح ده. اور بیا نکاح عظمت وګوره د ما په رمضان کې بیان کو ما د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي. ها د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي اور پر رمضان کې اجر زیاتیږي. ها پیغمبر او فرمایل لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي پر رمضان المبارک کې اجر زیاتیږي نه په فرضو کې یو فرض او یو فرضو کې بدلیږي اور په نکاح سره اجر زیاتیږي. د ناواده کړي د غیر شادي شده ناواده کړي غیر شادي شده او یا رکعت مونځ او د واده کړي دو رکعت مونځ د دې ناواده کړي او یا رکعت مونځ د دې واده کړي د دو رکعت نفل مقابله نشي کولی. اصل کې بیا صرف دو رکعت کې توجه دا غیر شادي شده دی چې او یا رکعت مونځونه وکړي څومره ځان لړو باسه دی چې دو رکعتو کې د شادي شده د دو رکعتو نفل مقابله دا غیر شادي شده او یا رکعت ول نشو چای وجه څه ده ما ځکه چې کله د نکاح نه وکړي نه دته حقوق الله متوجه اور توجه کله چې نکاح وکړه نو ذمہواری ډبل شوه حقوق الله سری حقوق العباد ورته متوجه شو. ها چې کله ذمہواری ډبل شوه الله ورته اجر او ثواب هم ډبل کړ الله ورته اجر زیات کړ. لہذا خو که د دو په ځای څلور کې نو ثواب د نور هم سیوا کېږي 70 کې بیا ضرب ورکو په برازه دې وجه نه نکاح کې خیر دی نکاح کې سکون دی نکاح کې مزه ده. وایي په نکاح کې خوشحالي ده په نکاح کې نه ده ته وګورې ولې خوشحاله نه دی په نکاح کې خوشحالی ده او بیا نکاح وګوره څه عظمت ورکوي د پهله اوس نکاح دی اوس زلمې نکاح واده لږه موده پس الله تعالی اولاد ورکي رب کائنات دی زموږ ستاسو د ټولو په دعا سره د دپاره دا خوشحالي د ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي. توجه الله چې اولاد ورکي د سړي نه پلار جوړ شي میرے زما نبی فرمایل د پلار په رضا کې د رب رضا ده زنانه نه مور جوړه شي زما نبی فرمایل د مور د قدمونو لاندې جنت دی. دا د نکاح عظمت دی. توجه او چې کوم اولاد درته میلو شو نو د اولاد خپل خوشبوی
د دې ماشوم بچی خپل سمیلی ها د ماشوم په بدن کې خوشبو دا خوشبو پلار محسوسي مور محسوسي نیکه نیا محسوسي ها ستا د بچی نه چې کومه خوشبو پورته کیږي دا خوشبو د خیبر پختونخوا خوشبو نه ده دا خوشبو د پاکستان خوشبو نه ده دا خوشبو د جنوبي ایشیا خوشبو نه ده دا خوشبو د ایشیا خوشبو نه ده دا خوشبو د دنیا خوشبو نه ده زما نبی فرمایل ریح الولد ریح الجنه ستا د بچی خوشبو د جنت خوشبو ده ستا د بچی خوشبو د جنت خوشبو ده دا د نکاح عظمت دی په نکاح کې خیر دی په نکاح کې سکون دی اور قرآن په درې موقعو کې د سکون ذکر کړي سو موقعو کې نمبر 1 الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر کې سکون دی دویم دا شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکرا ستا په شپه کې سکونی وجعل الليل سکر په شپه کې سکون دی او چې نکاح دې وکړله او په نکاح سره کومې زنانه ته ته نږدې شوې یا نکاح سره تا ته زنانه را نږدې شوه تو رب نے فرمایا لتسکنوا الیها تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو په دې سره نکاح سره سکون حاصل کی نو پته ولګېده د راحت لار د نکاح لار ده د سکون لار د نکاح لار ده حیا واله لار د نکاح لار ده اور پښتو کې درته وایم توجه د نکاح نه علاوه چې چا بله لار اختیار کړ د پارټنرشپ په هغې کې سکون